کم الیکشن چې تیر کال وشو د هغې نه زمونږ دا تمه وه چې دا ملک کې چې کم سیاسي بحران جوړ دی دا بحران به ختم شي او شفاف انتخابات به وشي او ملک چې دی د هغې چې کم مسایل دي خصوصا د معاشي کم مسایل چې دي او بیا کم چې امن و امان صورتحال دی هغې طرف ته به حکومتونه توجه ورکوي خو د بدقسمتۍ نه په 8 فروری باندې چې څه وشو هغې په نتیجه کې هغه عدم اعتماد کم فضا چې وه هغې کې نور هم اضافه وشو او د هغې نتیجه نن دا روځي چې تقریبا دا یو کال تیر شو خو څوک په دې نه پوهېږي چې یاره دا ملک کم طرف ته روان دی که مرکزي حکومت دی نو د معاشي پالیسو کې بالکل ناکامه شوی دی هغوی دعوې کوي چې اشاریې ښه شوې او ملک صحیح طرف ته روان شو خو زه ورته ستاسو په وساطت دا ویل غواړم چې په هغې اشاریو زه څه وکړمه چې په هغې دلته کې زما د دې قوم د خلکو مشکلات نه حل کېږي د دوی په مشکلاتو کې کمی نه راځي د دوی چې کم ګراني ده چې د هغې کې هغوی ته ریلیف نه میلو شوې نو زه په هغې اشاریو او په هغې دغه باندې څه وکړم دغه شانتې که وګورو نو د امن و امان صورتحال هم په دې تیر کال کې تقریبا 6,500 د دهشتګردۍ واقعات وشو 6,500 دا که تاسو حساب ولګوئ نو تقریبا روزانه په بنیاد باندې 2 واقعات دا بیا هغه کم چې 2007 او 8 والا حالاتو هغې طرف ته دا شی روان دی بیا دلته خو خبرې وشوې که وګورو زموږ د صوبې په تاریخ کې 11 کاله ټایم لګاتار دا صرف یوې پارټۍ ته میلو شوی دی هغه تحریک انصاف دی او د 11 کاله لګاتار حکومت نه پس چې زموږ صوبه قرضو کې 200% اضافه وشي او زما د صوبې د خلکو په ژوند کې فرق را نشي په داسې حکومت او په داسې پارټۍ باندې او په داسې دغه باندې و بیا زه څه کوم نن دا د سوچ خبرې دي ځکه چې داسې موقع هېڅ چاته هم نه ده میلو شوې دوی به مخکې ویل چې نورو ته موقع میلو شوي موږ ته موقع نه ده میلو شوې اوس موږ ورته دا وایو چې تاسو ته چې کومه موقع میلو شو داسې موقع چاته نه ده میلو شوې نن راشئ او موږ سره مناظره وکړئ چې تاسو کوم صورت کې ناست دی او بله ورځ زموږ د صوبې کوم چې د فاینانس منسټر دی هغه وایي چې یاره 77 سالو کې دا لومړنی ځل دی چې موږ ډېر ښه پالیسۍ ورکړې او ما سره د 2 میاشتو تنخوا شته نو ته د 2 میاشتو په تنخوا باندې وې چې زما پالیسي څه ډېره ښه شوه او بیا دې 77 سالو کې خو 11 کاله تاسو تیر کړي دي دومره 11 کاله موقع خو یو دغه ته نه ده میلو شوې نو په هغې کې او صورتحال دا دی چې پنشن سره چې داسې وکړل اوسه پورې داسې محکمې شته چې هغې کې د 13 میاشت تنخوا لا اوسه پورې نه ده ورکړی شوې مونږ له د دې جواب راکړي چې دا کوم صورتحال دی جوړ کړی د کرپشن خو دا حل دی چې دا موریدلی و چې په ترقیاتي کارونو کې کرپشن کیږي دا موریدلی و چې په نوکرو باندې پیسې ګیشتلی کیږي دا هم چاته نه اورېدلی چې د کور په الاټمنټ باندې هم پیسې ګیشتلی کیږي دې ته خبره راله نو دې نه به مونږ څه تمه وکړو چې دوی به څه دغه کوي عزتمندو نن د دې ضرورت دی چې مونږ ټول په اتفاق سره راپاسو
د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کو چې هغه مونږ لپاره आवाज اوچت کی او زمونږ دا کم د پښتنو چې کم مسایل دي خصوصا دلته کې چې کم معاشي بدحالي ده دلته کې چې کم امن او امان صورتحال کم جوړ دی د دې چې کومه پسماندګي ده د دې لرې کول لپاره چې دی چې هغوی جدوجهد وکړي او هغوی دا سلسله مخکې روانه کړي نو هله به دا صوبه چې ده دا د ترقۍ په لار رواني کړي دې کې ستاسو راته امداد ضرورت دی نن زه دې لپاره په خپله رالم چې یو خو دعوت هم تاسو ته راکړم او بل دا تاسو ته ووایم چې د 11 تاریخ باندې چې دا کومه جلسه ده دې نه به مونږ یو سلسله شروع کوو به چې بی که د پښتنو دا کوم مسایل دي دې طرف ته که نور څوک توجه ورکوي او که نه ورکوي قومي وطن پارټي دا خپل فرض ګڼي ځکه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دې خاورې لپاره دې قوم لپاره وینه خپله توی کړې ده دا زموږ فرض دی چې مونږ تاسو لپاره आवाज اوچت کړو که دا اسمبلو کې ناس خلک نه کوي نو چې کم از کم مونږ دغه وکړو د دې نورو خو دا حل دی چې احتجاجونه وکړل په هغې کې ملګري غریبانان کارکنان یې گرفتار دي د دې ارشد نم اوس هم یو کس چې دی اوس هم لا جیل کې پروت دی داسې ده او که نه بالکل جی تپوس لی څوک نه ورځي نصاب څومره موده وشوه بلال 3 میاشتې وشوې او دې یې تپوس کړی دی نه چې دا چې د خپل کارکون تپوس نشي کولی نو هغې به بیا د نور قوم به څه تپوس کړي دغې نه تاسو سبق واخلئ عزتمندو انشاءالله د 11 تاریخ نه به دا یو سلسله شروع کوو او دا आवाज به اسلام آباد ته او هر ځای ته به رسوو چې یاره د پښتنو سره نور ډېر زیاتی وشو اوس نور د زیاتی ګنجایش نشته موږ دا غواړو چې د دې کوم غریبانان چې دي چې هغوی ته د ښه ژوند تېرولو موقع میلو شي هغه سهولتونه چې نور ځایونو کې خلکو ته میسر دي چې هغه سهولتونه ورته میلو شي روزګار ورته میلو شي دلته کې هم ترقي وشي زما بچو ته هم تعلیم سهولت ته میلو شي زما بچو ته هم د صحت سهولتونه دې میلو شي داسې صحت سهولتونه نه چې کوم دي دعوې کوي او دغه چې دی مشینونه چې دی هغه د هسپتالونو نه غیب شو داسې سهولتونه نه چې صحیح معنو کې زما د دې قوم چې دی هغه تقدیر بدل شي نو دغې لپاره به یو ځای جدوجهد کوو او په دې کې به تاسو را سره مرسته کوئ داود